نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. دا سورة علق مکی سورت ته او د ټولو علماو په نسبت باندې او د صحابو په نسبت باندې دا لومبه سورت ته د قران پاک. د عربو آبادی خاص طور د مکی معظمی ابراهیم علیه السلام ته الله پاک حکم کو چې تا د خپل بیبي او خپل زوی دا تا ته چې زه کوم حکم کومنو هغه ته پرېږده. الله سبحانه وتعالی په کلام پاک کې فرمایلی دی چې په ابراهیم علیه السلام باندې مونږه ډېر امتحانات راوستیو او هغه په هر امتحان کې کامیاب پاتې شو. نو ابراهیم علیه السلام د الله حکم ته سر کې خودو او وی چې الله تاسو کوم ځای فرمایي الته کې بزه دی بوزم. جبرائیل علیه السلام راغو او یو سورلی راوستا او دی یې پکینول او بیا روان شو. حدیث مبارک کی راځي چې کوم ځای کې به داسې شینکې راغو د اوبو ځای به راغو نو ابراهیم علیه السلام به جبرائیل امین ته وی چې دا ځای دی چې هغه کوم ځای کې مونږ ته الله پاک فرمایلی چې دلته ماشومان پرېږدي خپل. نو جبرائیل علیه السلام ورته چې نه مخکې ځه. دی تلو نو دغه شانتي ډېر داسې ځای نه راغه په لار کې چې هغه ښه ښکلی آباد ځای نه و، پکې ښېرازي وه، بوټي ونې وې پکې او اوبه وې پکې، چشمې وې پکې، لیکن هلته الله حکم نو کړی لہذا جبرائیل امین ورته وی چې نه بس نور به مخکې ځو. تر دې چې مکې معظمې دغې غرونو ته ورسېده، بلکل یعنی شار چې په دغه غرونو باندې چېرته بوټی قدر ته نه و او دغلته کې ریګستان و او ډېره سخته ګرمي وه. دغلته چې ورسېده نو جبرائیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته ووی چې دا هغه ځای دی چې د الله حکم شوی دی چې دلته کې ته به دا خپل بچي پرېږدې. د الله امتحان و. په ظاهر کې سره میرا او تور غرونه، بلکل شینکې واښه، اوبه، هېڅ چیز پکې نو، نه پکې د خوراک څه سامان و. څه لږ غوندې سامان په یو تیلی کې، څه کجورې او د سفر سامان هغه دی یې اچولی و او اوبه په یو لوښي کې د هغه وخت مناسبت سره چې کوم لوښي و هغې کې اچولي و او دا څیزونه ورسره یې پرېښوده او بیا یې دغلته کې حلیمه بیبي او اسماعیل علیه السلام پرېښوده. کله چې دی را روانېدو حلیمې بیبي ته تپوس وکړو چې دا تاسو مونږ چېرته پرېږدئ؟ نو ابراهیم علیه السلام ته د خبرو حکم نو لہذا هغه را روانو چپ چاپ. هغې ورپسې بیا راده وکړو، ورته ویل چې ته مونږ چېرته پرېږدې؟ هغه ورته بیا هم غږونه کړو، بیا د لمنې نه ونیسو او بیا ورته ویل چې آیا دا ستا د رب حکم دی چې ته مونږ دلته کې پرېږدي؟ نو
ابراهیم علیه السلام ورته سر وخوځولو چې او دا زما د رب حکم دی چې بس دلته زه تاسو پرېږدم. هغه هم د پیغمبر بیبي وه، د هغه په صحبت کې پاتې شوې وه، د الله باندې ډېر یعنی یقین و. نو بس وی چې بس بالکل الله به مونږ نه خرابوي، چې الله حکم دی نو بس ما ورته غاړه ایښې ده. او دا دغه ماشوم بچی سره چې کوم دی نو دغلته پاتې شو او ابراهیم علیه السلام ته واپس راغو. نو دغه شانتې دلته کې د اوبو درک نه لګېدو. بیا چې کله دغه اوبه او دا خوراک دوی سره ختم شو نو دا هم ډېره زیاته تږې شو. د ماشوم د تندې نه چې کوم دی نو یعنې جړل ډېر سخت، او د بچي جړه د مور دپاره ډېره سخته وي، په هغې باندې ډېر سخته تېرېږي. د خپل ځان د لوږې تندې دومره پروا نه وي مور ته چې څومره د خپل ماشوم د هغه یعنې تنده لوږه هغه نشي برداشت کولی. لہذا حلیمه بیبي داسې د صفا په ډیری باندې وخته، دا لږه اوچته ډیری وه، داسې وی د کتو دپاره چېرته کاروان وغیره خو را روان نه دی چې د هغې نه څه لږې اوبه او خوراک وغواړم چې زموږ پې ګزران وشي. دا چې کله بره سر ته وخته نو هلته ورته څه ښکاره نه شو، خو دلته ورسره د زوی غمم و چې چېرته شرمخ یا لیوه وغیره را نشي او زما هغه زوی ونه خوري، ځکه چې ماشوم بچی د تی ماشوم و. نو زر په دو باندې د دغه ځای نه راښکته شو. چې کله یې ماشوم ولیدو نو بیا وارخطایه سره مروا طرف ته دو کو او هلته په ډیری باندې وخته، دی بل طرف ته یې کته چې دې طرف نه خو چېرته کې کاروان نه دی را روان. نو هلته ورته څه په نظر رانغه، خو بیا ورسره د خپل زوی یعنی یره پیدا شو چې چېرته څه نقصان ورنه کي، لیوه وغیره شرمخ. نو هغې بیا زر راده وکړو لاندې، چې کله یې بیا زوی ته وکته نو بیا دغه شانتې په صفا باندې دا منډې دی چې تقریبا 7 پیرې برابر کې او په 8مه پیره دا ښکته راغه. نو چې وی کتل نو د اسماعیل علیه السلام د پوندو د لاندې نه چشمه جاري شوې وه او اوبو غلغلې وهلې د ځمکې نه راوتي. بیبي چې کله اوبه ولیدې نو په وارخطایه کې زر راده وکړو او شګې د ګیر چاپېر نه راغونډې کړي، ځکه چې اکثر په صحرا کې دا یو ځای کې اوبه راوځي نو په بل ځای کې غیبې شي، دا داسې روانې وي نو بیا بل ځای کې غیبې شي، بیا بل ځای کې چېرته راوځي. نو د دې دا خیال و چې هسې نه دا شګلنه ځمکه او دا په دې کې غیبې نه شي، لحاظه چې زر زر زه دا راجمع کړم او دې نه اوبه لږې جمع کړم، په خپله موس کړم او دې ماشوم باندې موس کړم او څه لږ ډېر ته دغه لوښی هم ډک کړم چې کوم ورسره. نو دې زم 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 او بالکل د ایبتې نه هغه ګیر چاپېر ورته دغه چې کوم دی نو ورخ وتړلو د شګو او بیا په خپله مو اوبه وڅښلې او دغه لوښي هم ترې ډک کړو او په ماشوم باندې یې وڅښلې. دا اوبه داسې یو شی دی چې دا مارغان وغیره چې کوم ځای کې اوبه صحیح کي یا دا ځناور نو دوی هغه ځای ته راځي په ځنګل وغیره کې. نو پخوا د کاروانونو دا دغه چې هغې خپل کسان به دې دپاره لګولي وي چې تاسو چونکې دا به ډېر لوی مزلونه او صحراګانې وي نو هغې به کسان دې دپاره کوشش کې لګولي وي چې بی کوم ځای کې اوبه نو هلته کې مونږ پړاو اچو چې زمونږ څاروي مو اوبه شي مونږ هم اوبه شو او بیا به مخکې ځو تګ به کوو. نو هغلته به مارغان ګرځېده، مارغان بره په اسمان کې. نو هغوی به د دې نه اندازه لګوله چې دلته کې د اوبو څه ځای دی او د هغې کې چې کوم دی نو دا مارغان ځکه دلته کې شته ځکه چې د زندګۍ آثار دی، اوبه د زندګۍ آثار دی. الله سبحانه وتعالی په کلام پاک کې فرمایلي چې دا اوبه ما ژوندون پیدا کړی. تاسو وګورئ په ځمکه کې کوم ځای کې چې اوبه نه وي بس هغه ځای شاړ شودیار بالکل ویران پروت وي او ډاګه پرته وي. کله چې اوبه په هغې باندې راشي د هغې اوبه خور وشي او هغې کې بیا تخم وغیره وکرلی شي نو بیا هغه وشي. لہذا
دې طریقې سره به کاروانونو دا معلوموله چې یاره په اسمان کې به چېرته مارغان ښکاره شو، نو دوی به وایي چې یاره دغلته اوبه شته، قیاس به بیا به هغه طرف ته روان شو، ولته به لاړه، بیا به د هغه اوبو نه به استفاده کوله، هلته به یې پړاو واچولو، دمه به هم شو، شپه به یې موکه، او بیا به هلته نه خپل لوښي او به ډک که او څاروي به یې اوبه که او بیا به پخپله بیا مسکلې او بیا به مخکې تله. نو دغه شانتې یو کاروان را روانو او هغه چې کوم دی نو جرهم قبیله وه او دی د لرې ځای نه د اوبو په تلاش کې، ځکه چې دوی سره اوبه خلاصې شوي د ډېر لرې ځای نه را روان وو، په صحرا کې وو. نو هغوی کته نو دغلته کې مارغان ښکاره شو هغوی ته. دی چې دې خوا راغه نو دغلته یو ماشوم او یو مور ورسره ده، یوازې ناست دي. نو دی د عربو د دغه مطابق یعنی ای ته دغه اوکشت کو چې مونږه ته لږ د دې اوبو ضرورت دی، اشاره یې ورته وکړه. نو ورته وایي چې ټیک ده، خبرې اترې ورسره وکړي. او خو هغې ورته دا ووایي چې یاره تاسو له به زه اوبه درکړمه، خو تاسو ما له دې په بدل کې څه خوراک وغیره راکړئ، ځکه چې زما دلته نه نور څه بندوبست نشته. نو یې سره خوراک خو ډېر و، ځکه چې خو په سفر باندې تله، ځان سره یې ښه وافر مقدار کې خوراک راغوښتي و د خپل سفر، خو د اوبو سټور کېدلو دومره غټ بندوبست هغوی سره نه و. لحاظ هغوی په دې باندې راضي شو چې او ټیک شوه، مونږ به تاسو له مطلب دا دی چې خوراک او هر څه به درکړو چې څه ستاسو په کار وي، او خو مونږ ته اوبه راکوئ. نو بیا دغه اګریمنټ سره یعنی مطلب دا چې دوی ته اوبه ورکړی شوې، هغوی وله خوراک ورکړو. بیا دغه کاروان دغه ځای صحیح کو او دوی به څه کسان دغلته پاتې شو، څه لاړه او بیا به واپسې کې هم دغلته کې ټهراوېده، حتی کې چې څه کورونه دغلته مکمل طور باندې آباد شو یو خوا بل خوا. او د دې نه د مکې معظمې آبادي الله سبحانه وتعالی شروع کا، او په دې طریقې سره دغلته کې یعنی آبادي شروع شوه. نو په دې کې نور هم ډېر سیجونه راځي، خو دا هغه مختصر تاریخ دی چې ما تاسو ته ووی. او د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا دا رو 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 تر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پورې یعنی دا تاریخ را روانو. خو چې کله اسماعیل علیه السلام داسې لږونتې جوبن ته ورسېدو، هلک وانۍ ته، یعنی بعضې کتابونو لیکلي چې 8-9 کاله پورې عمر لیکلی دی چې دې ته ورسېدو، الله حکم ورته وشو چې ته د خپل زوی ذبحه که. د خوب ولیدو، ډېر څاروي یې لال که، خو لیکن په 2مه شپې بیا خوب ولیدو، په 3مه شپې بیا خوب ولیدو، یعنی نورې قربانۍ ډېرې وکړي، خو بس بیا پوه شو چې دا بس د الله مقصد همدا دی چې دا خپل زوی ذبحه که. لحاظه هغه خپل زوی پسې راغو او دلته یې دته خپل ذکر وکړو چې دغه شانتې د الله حکم دی چې ته خپل زوی ذبحه که. هغه هم د پیغمبر زوی و، هغه ورته بلکل چې تا ته څنګه حکم دی هماغه شانتې وکړه. نو د هغې ټوله واقعه په کلام پاک کې راغلې، انشاءالله د هغې تفسیر به وقتاً فوقتاً بیا راځي. نو ده چې کله بیا هغه راوپرځولو او هغه باندې چاړه راښکا، الله سبحانه وتعالی ګډ راولېږلو او بیا هغه ګډ چې کوم دی نو ذبحه شو او اسماعیل علیه السلام الله پاک بچ کو. او په دې امتحان کې یعنی ابراهیم علیه السلام الله پاک کامیاب کو. د دغې وخت نه پس بیا لږه موده چې تیره شوه، بیا الله سبحانه وتعالی ورته وفرمیل چې ته اوس دغلته زما کور جوړ که، بیت الله شریف. نو بیت الله شریف بنیاد ابراهیم علیه السلام کېښودو، خو فرمایي چې بیت الله شریف د دې بنیادونه حضرت آدم علیه السلام ایښي او هغه هم د دې طواف کړو. لیکن د نوح علیه السلام په طوفان کې، طوفان نوح چې ورته وایي، په هغې کې دا منهدم شو او دا بلکل اوار شو او د یو ډیری شکل کې یعنی دغه شو، د پاسه پې شګې مګې راواوړېدې او دغه شوې. جبرائیل علیه السلام الله پاک راولېږلو او ورته وایي چې ده ته نښه وښایه چې کوم ځای کې دا کعبې شریفي زاړه بنیادونه دي، په هغې باندې ته بنیاد وخیجوه او نور دا اوچت که. او بیا اواز ولګوه چې
د ټولې دنیا خلک به دلته کې بیا راځي او هغوی به حج کوي، زما عبادت به کوي او دا به زه قبله ګرځوم. لہذا ابراهیم علیه السلام ګټې راغونډې کې اسماعیل علیه السلام ورسره دواړو او بیا خټه جوړه کا او دیوال وهلې شروع کې. اسماعیل علیه السلام ولا خټه ورکوله، کاڼې به ورکولو او هغه به چې کوم دی نو هغه جوړولو. دیوال چې کوم حده پورې وختو نو بیا د کوازي ضرورت یې عام طور باندې بیا خو سړي لاس نه رسي، نو الله سبحانه وتعالی د معجزې په طور باندې یو کاڼې دغه کو چې هغې باندې دی وبدرېدو. الله ته سوال وکړو چې یا الله به دې ځای پورې خو ما راورسولو، زه اوچتېدو خو ما سره نور څه څیزونه نشته چې په هغې باندې زه اوچت شم او دغه شم. الله ورته وفرمیل چې دا کاڼه دی، په دې باندې ته ودرېږه، دی به ښکته پورته کېږي او تا به خپل ځای ته رسي، چې کوم ځای کاڼه ږدې هغه ځای ته به رسئ، بیا به یې راکوزئ خپل ځمکې ته او بیا به ته ځان سره بل کاڼی وړې. هغې چې کوم دی نو د اکسیویټر کار کولو او دغه شانتي هغه دغه اسماعیل علیه السلام به پکې ګټه او خټه به کېښوه او هغه به هغه له بیا چې کوم دی نو هغه به بره یوړه، هغه به بیا په خپل ځای باندې ولګوله. په دې طریقې سره چې کوم دی نو هغه کاڼی د یادګار په طور باندې مقام ابراهیم کې پروت دی چې اوس په یو شیشه نما دغه کې بند شوی دی او هغه موږ او تاسو حاجیان یا عمرې له چې څوک لاړ شي هغه یې ویني چې هغه هلته کې هغه شانتې پروت دی. اوس خو د خپو هغه اثار په هغې کې د ډېرو بارانونو او نورونو سره او د زمانې د تېرېدو سره میټاو شوي دي، خو هغه کندې غوندې پکې اوس هم ښکاري چې یعنې د خپو کندې دي په هغې کې باقاعده. دغه شانتې چې کله بیا کمپلیټ شو دغه کور جوړ شو پوره د بیت الله شریف چې څومره مقدار الله سبحانه وتعالی مقرر کړو نو هغه چې جوړ شو بیا ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې ته اوس وخیجه صفا مروه په ډیرې باندې او اواز ولګوه چې دا د دې کور دغه چې هر هغه صاحب استطاعت چې چا باندې الله سبحانه وتعالی چاله قوت طاقت ورکړي وي، روغ صحت ورکړي وي او دولت ورکړي وي، نو په هغه باندې د دې راتلل او د دې طواف کول فرض دي. نو ابراهیم علیه السلام الله ته عرض وکړو چې یا الله دا خو دلته خو څوک دومره شته نه، زه چا ته اواز وکړم؟ ورته وایي چې تا اواز وکړه، رسول زما کار دی. نو الله سبحانه وتعالی بس خبره خو هغوی منله، اخو د الله پیغمبر و، بس هغه اواز وکړو او هغه اواز چې کومو ارواحو یو پیره یا دو پیرې یا درې پیرې اورېدلی دی، څو پیرې، نو هغه ټول ارواح یعنی هغه خلک چې کوم پیدا کېږي هغوی به دا حج مبارک کوي او ای چاته الله پاک نصیب کو چې کوم د دنیا نه تللی دي او څوک چې را روان دي یا څوک اوس موجود دي، د چا په قسمت کې الله پاک لیکلی دی نو هغوی به دی لځي. نو الله دې وله مونږ ټول بوځي. دغه شانتي دا سلسله جاری وه او د الله د وحدانیت او دغه په دې کې شروع شو. اسماعیل علیه السلام د الله پیغمبر و، هغه هم د الله د وحدانیت دغه کولو، په دې کې کفر او شرک نو. یو زمانه تېرېده دغه شانتې پیړۍ تېرې شوې، په دې کې د عربو آبادي د مکې معظمې ښه کافي ډېره زیاته ګڼه شوه، لویه شوه او پیلاو شوه، د کلو تر کلو پورې ډېر زیاتې قبیلې په دغه کې جوړې شوې. بیا د اولاد په شکل کې د دې یو سردارو چې هغه یو پیره لاړو ملک شام ته او هلته کې د سوداګرۍ دپاره تللی، هلته یې چې وکته نو بت پرستي په دا رنګ شروع شوه چې دی هلته کې لاړو نو هلته کې بوتان خرڅېده، مختلف قسم کې ډیزاین کې مطلب یې بوتانو خلکو جوړ کړي وو او هغه ملکونو کې د دې بوتانو عبادتونه ځای په ځای کېده، نو د دې خرید و فروخت به هم کېدو، خلکو به ځان له دغه بوت واخېستو، بیا به یې کور کې ځان سره ایښی و، لکه اوس په زمانه کې چې کوم کفار دي هغوی چې څنګه کوي، نو او بیا د هغې نه سوالونه کوي او د هغې عبادت کوي. نو دغې سردار چې وکته چې یاره دا خو یو داسې یو بوتې پکې خوښ شو او هغې په اوښ باندې کېنولو او ویې تړلو او ولاړې چې کوم دی نو اوس راوستو او کله چې دې مکې معظمې ته راغو
نو خلکو کې اعلان وکړو چې راشي ما تاسو له یو تحفه راوړې ده. شیطان لعین ورته دا خبره خشته که او نوراني جال کې راوستو. دغه شانتي چې کله دې دغلته کې راورسېدو نو خلک ټول راغونډ شو او کاروان راغلی او کاروان چې به راغو نو هسې به هم ټول خلک راغه هغې کې به چې چا څه ضرورت و هغه به یې اخېستو او چې څه به ضرورت نو هغه به یې دی کې خرڅول میله غوندې به ولګېده. نو کاروان دا راتلو خبر چې ولګېدو بیا ټول نه مخکې هغه انټروډکشن صرف د هغه بوت وکړو او ورته وایي چې دا ما تاسو له راوړی او د دې هر ځای کې عبادت کېږي او تاسو هم د دې عبادت کوئ. دې نه به غواړئ دې سوالونو قبلولو واله دی. ما ته دا ویلي شوي دي هلته. لہذا په دې طریقه په عربو کې بت پرستي شروع شوه او بیا هرې قبیلې خپل ځان له رستو کوم مشر چې هم نیک سړی به وفات کېدو یا یو مشر به د دوی وفات شو د هغه بت به یې جوړ کړو بیا به یې د هغه عبادتونه کول او د هغه نه به یې سوالونه کول. دا سلسله تر د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم پورې شروع وه. بل طرف ته د ابراهیم علیه السلام د بل زوی اسحاق علیه السلام د زوی نه الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام نه پس بیا یوسف علیه السلام او د هغه نه پس بیا سلسله په بني اسرائیلو کې شروع شوه او یعقوب علیه السلام ته به اسرائیل وي د الله بنده او هغه په دې طریقې سره چې کوم دی نو بني اسرائیلو کې د الله نبوت شروع کو او هغې کې موسی علیه السلام هم راغو اهل کتاب بیا داود علیه السلام سلیمان علیه السلام په آخري پیغمبر په هغې کې چې کوم راغلی دی نو هغه حضرت عیسی علیه السلام راغلی دی چې هغه له الله پاک کتاب ورکو انجیل چې هغه د الله پیغمبرو بغیر پلار نه الله سبحانه وتعالی د مریم بیبي نه پیدا کو د معجزې په طور باندې او دنیا ته دا وښوله چې بغیر مور او پلار نه زه پیدا کول کولی شم لکه آدم علیه السلام بغیر مور او پلار نه الله پیدا کو او بغیر مور نه زه یعنی پیدا کولی شم. حضرت حوا بیبي الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام د کیڼې پختۍ نه پیدا کا او الله پاک اخیری دا مخول چې بغیر پلار نه زه پیدا کولی شم چې هغه د مریم بیبي نه بغیر د پلار نه عیسی علیه السلام پیدا کو. نو الله پاک پورا خپل قدرتونه ټولې دنیا ته وښول چې الله سبحانه وتعالی دا کوم څیزونه پیدا کړي په هغې باندې مکمل تصرف هم لري. په دې هر یو څیز کې کوم صفت هم چې دی دا الله پاک ایښی دی او الله چې وغواړي دغه صفت ته اخیستی هم شي لکه اور کې د سوځولو صفت په چاړه کې د پرې کولو صفت په اوبو کې د ډوبولو صفت دا الله پاک پکې ایښي دي. لیکن کله چې الله سبحانه وتعالی وغواړي نو بس الله سبحانه وتعالی د هغه دغه چې کوم دی نو ختم کی اثر. لکه ابراهیم علیه السلام باندې اور الله سبحانه وتعالی ګل گلزار کو او هغه ته اسم نه وي او نور ارسید سوزول. دغه شانت اسماعیل علیه السلام چې کله چاړه په ابراهیم علیه السلام راښکا نو د هغه ویښتې هم کټ نه کو او ګړې چې کوم دی نو په یو خرپ کې چې کوم دی نو هغه حلال کو. دغه شانت فرعونیان الله سبحانه وتعالی په سمندر کې غرق او موسی علیه السلام او دغه قوم ته چې کوم دی نو په هغې کې لار ورکا. نو دا ټول صفتونه الله پاک ایښي دي او به وخت ضرورت چې الله پاک وغواړو نو هغه ته ویستیم شي. د هغه پر ټول کائنات باندې تصرف دی بغیر د الله د حکم نه بغیر یو ونې پاڼه هم نشي ړکېدی. نو الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو سلسله د بني اسرائیلو په حضرت عیسی علیه السلام باندې ختمه کا او بني اسماعیلو کې الله سبحانه وتعالی پیغمبر بل نور علیږلی د اسماعیل علیه السلام نه پس. لہذا هلته بت پرستي شروع شوه او تر دې چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم الله پاک مبعوث کو او د مور نه چې کله وزېږي د مور په رحم باندې چې شو نو پلار چې کله واده وکړو نو د هغې نه پس
څو میاشتې پس چې کوم دی نو پلار یې وفات شو او دغه وخت کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زیږېدو نو پلار یې وفات شوی، یتیم د مور نه پیدا شو. بیا د ده پالنه چې کوم دی نو د ده نیکه یعنی وکړه عبدالمطلب صاحب، او بیا د هغې نه پس چې کله هغه د 6 کالو کې شو تقریبا نو مور یې وفات شوه، او بیا د هغې نه پس لږه موده پس بیا چې کوم دی نو نیکه هم وفات شو، نو بیا د ده کفالت ابو طالب صاحب وکړو. او دغه شانتي دی چې کوم دی دغه کېدو، او بیا الله سبحانه وتعالی د ده په زړه کې یو نفرت واچولو د بچپن نه، چونکې الله پاک کوم کس چې پیغمبر جوړول غواړي په ازل کې دا پیغمبر جوړ وي، لیکن د ده د نبوت اعلان دته چې کله حکم وشي نو دی بیا هغه اعلان کوي. نور د کې هر قسم دغه د مخکې نه موجود وي، یعنی کفر او شرک ته دی نه نږدې کېږي. د الله محرماتونه د الله پاک ساتي. لہذا محمد صلی الله علیه وسلم د عربو په دغه وخت کې چې د کفر تورې تیارې وي او ظلم بربریتو او هر ځای کې چې کوم دی نو خونریزي وه او زیادتي وه، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هیڅ کې حصه نه واخیستې، نه د سرود په محفل کې چېرته، نه د شرابو په محفل کې چېرته کې هغه حصه اخیستې ده، او نه په داسې جګړو کې چې په هغې کې زیاتې کېږي، په چا باندې ظلم کېږي، په هغې کې حصه اخیستې ده، هیڅ کې نه راغشتې، بلکې د دوی د دې بت پرستۍ نه او د دوی د دې رواجونو نه او د دې نه ډېر زیات نفرت و د ده په زړه کې، او دا نفرت د 40 کالو عمر کې دومره زیات شو چې په ده باندې دا هر یو څیز بد لګېدو دغلته. نو بیا د تنهایي اختیار کا او ده وی چې زه چېرته کې یوازې یم، ځکه چې دغې عربو کې د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت خبره هم وه، او غټ الله به دی الله ګڼلو، کوم چې الله سبحانه وتعالی دی هغه به الله ګڼلو، خو لیکن نورو بوتانو سره ته به عبادتونه کولو، د هغې نه به هم غوښتنې کولې او مدد به یې ترې غوښتو. نو الله پاک د دې ذکر په کلام پاک کې داسې فرمایي چې کله دی په سمندر کې یا په اوبو کې گیر شي او د دی هېڅ لاره نه وي د خلاصېدو، نو دی بیا الله طرف ته چغې وایي چې ای الله مونږ بچ کړې، مونږ به بیا کفر او شرک نه کوو. کله چې دی په ځمکه باندې خپه په وچه ځمکه باندې خپه کېږي او دغه کشتۍ او دغه سیلاب او دغه سمندر د چپونه بچ شي، نو دی بیا د الله غیرو ته یعنی بوتانو وغیره ته اوازونه کوي او د هغې نه مدد غواړي او د هغې عبادتونه کوي. نو دا ډېر ناشکره خلق دي. الله پاک د کفارو متعلق فرمایي. نو دی هم دغه شانتي دا ټول هر څه کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا څیزونه لیده نو ډېر زیات خفه شو او بیا په زړه باندې بیا ډېر سخت بوج جوړ شو په دل او دماغ باندې. لہذا خپلې بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته به یې وویل چې یاره زه تنهایي چېرته اختیارومه. نو غار حرا چې جبل نور کې دا یو غار دی، کعبې شریفې سره نږدې 200 کیلومیټره کې دی، دې کې دې ته به وختو او هغې به وله څه توخه تیاره کړه، اوبه او دغه به یې وله مشکیزه به یې وله یو ډکه کړه او دغه شانتې لږه غوندې یو تیله به یې وله خوراک ډکه کړه. ده به هلته د الله سبحانه وتعالی عبادت کولو، الله به یې یادولو، ځکه چې ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نه کوم دین را روانو، نو هغه هم په څه ناسه شکل کې موجود و، خو لیکن په هغې کې ډېر زیات بدلوالی کړی. نو لہذا رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هغې الله عبادت کولو کوم چې د ځمکو د اسمانونو الله دی، او په هغې کې به تفکر کولو او د هغه مناسب چې هغه ته څنګه الله پاک القا کړې وه هغه شانتې ذکر او عبادت د کولو په دغه تنهایۍ کې به، او دغه شانتې چې د سره به توخه ختمه شوه بیا به واپس راغو او خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره به بیا ورځ به تېر کړو ماشومانو سره، او بیا به چې کوم دی نو چې دا حالت به لیدو د دې خلکو چې دا بت پرستي ده او دا ظلم بربریت، بیا به هغې ته وي چې یاره ماله څه تیار کړه، زه دا په سترګو نشم کتې، چونکې د الله د طرف نه د پیغمبرۍ
د حکم ملاوېدو خبره نږدې وه. نو له دې نه مخکې عایشه بیبي فرمایي په یو حدیث مبارک کې مفهوم داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نبوت ملاوېدو نه مخکې یعنی داسې خوبونه به راتله چې هغه به کله دی ولیده نو په سبا به هغه بس رښتونی ښکاره شو. یعنی د شپې به خوب ولیدو سهار چې به کته د هغې تعبیر به شو، زر تر زر به د هغې تعبیر څرګند شو. رویای صادقه ورته وایي، د دې نه ابتدا شوې وه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غار کې دغه شو نو تقریبا یو میاشت پورې د رمضان مفسرینو حضرات لیکلي دي چې یو میاشت پورې د دغه چله دغلته تېره که او دغلته کې تنهایي اختیار که. نو اچانک جبرائیل علیه السلام ته الله حکم وکړو چې ته لاړ شه او زما دا پیغام یوسه، زما دا کلام یوسه. او هغه چې نمودار شو، حاضر شو، نو د ټولو نه ډوبې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا واقعه په حدیث مبارک کې عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله جبرائیل علیه السلام راغی او هغه ماته دغه وکړو نو وی فرمایل چې زی رانیزدو کوم او سینې ته راجوخ کوم او زور راکو راته چې اقرأ. نو نبی علیه السلام ورته جواب کوي چې ما انا بقارئ. هغه ورته چې ووایه، هغه ورته چې ما خو یعنی زه نشم ویلی. لہذا په دویمه پیره چې کله بیا ځان ته رانیزدو کو ښه زور یې ورکو سینې له نو بیا ورته وایي چې اقرأ. بیا هغه چې کوم دی نو ورته وایي ما انا بقارئ، ما یعنی زه سبق نشم ویلی. لہذا هغه چونکې امی و، سبق یې نه ویلی، لیکنه پړنه یې نه وه کړې او دا د هغه معجزه ده. باوجود د دې نه چې لیکنه پړنه یې نه ده کړې او دومره لوی کلام الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې نازل کړو، دا معجزه تر قیامته پورې به دا موجوده وي. نو په درېیمه پیره چې کله ځان ته رانیزدو کو او بیا زور یې ورکو نو بیا یې ورته وفرمایل چې اقرأ بسم ربک الذي خلق، ولوله په نامه د رب خپل هغه ذات چې پیدا یې کړل، خلق الانسان من علق، پیدا یې کړو انسان له چې وینې نه. اقرأ وربک الاکرم، ولوله او ستا رب ډېر زیات کریم دی. الذي علم بالقلم، هغه ذات چې ښودلی دي په قلم سره. علم الانسان ما لم يعلم، او زده کړل انسان ته هغه څه چې هغه پرې نه پوهېدو. نو دلته الله سبحانه وتعالی دا پنځه آیاتونه نازل کو، بیا فرښته چې کوم ده نو غیبه شوه او هغه بس لاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات غبراهټ کې اچانک چونکې یو سړی په تنهایۍ کې ناست وي او एकदम په دغه شانته څوک راشي یو داسې خبرې اترې وشي چې هغه مخکې دا څیزونه نه لیدلي، په هغې باندې د دغې وجې نه په هغه باندې ډېر زیات د دې لوډ راغو او د هغه لوډ د وجې نه یعنی په رپېدو شو، ډېر زیات یره په زړه کې پیدا شوه او راکوز شو او کور ته راغو او بیبي ته خپل خدیجې بیبي ته وایي چې ما باندې کمبل واچو او زه ډېر زیات زورلی شوی یم او ډېر زیات یریدلی یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه کمبل واچوي چې بیا لږ غوندې تسلي وشوه، لږ غوندې ارام یې راغو. نو بیا ترې خدیجه بیبي تپوس کوي چې ستا څه چلو شو؟ نو بیا ورته ټوله واقع ووایي چې دغه شانتې کار شوی دی او دا خبرې ما سره شوي دي او داسې یو ډېر زور طاقتور والا دغه راغه فرشته او هغې ما له ډېر زیات زور راکو او بل دا خبرې را سره وکړي، یعنی دا کلام چې کوم دغه دی ورته واورولو. هغې ورته ډېره زیاته تسلي ورکړه او ورسره دا مو ووایي چې ما ته په خپل ځان باندې یاره ده چې چېرته کیسې نه زه ما ته څه تکلیف ورسي. لہذا هلته بیا دې لا نړو دوباره دغه غار ته. نو
بیا له دغه ځای نه پس فرمایي چې هغې ورته ووایي چې نه ته خو ډېر زیات همدرد انسان یې او ډېر ښه انسان او تا خو چاله تکلیف هم نه دی ورکړی د غریبانانو مدد کې او چې څوک مسکینان غریبانان یا لوږې اخیستي هغوی راشي په هغې باندې روټۍ خوري د خلکو مدد کې هغوی سره احسان کې لہذا تا ته الله پاک به یعنی څه نقصان نه رسوي ځکه چې الله د ځمکو اسمانونو لوی الله هغوی هم منلو نو هغې ورته وایي چې تا به بلکل الله نه خرابوي او خو بیا هم یعنې د ده د تسلی دپاره داسې کار وکړو چې د دې تره زوی چې کوم دی نو هغه دغه مخکې بت پرستو او بیا وروستو هغه چې کوم دی نو دغه شو یعنی هغه نصرانیت قبول کو چې په دغه وخت کې دا صحیح مذهب او فرمایي چې د هغې نه پس دې چې کله دغلته لاړو نو بیا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها تر زوی ته وایي چې یاره د دغه شانتې داسې حالات لیدلي دي نو هغه ورته وایي چې تاسې لیدلي دي نو هغه بیا ټول یعنی مطلب دا چې حالات ورته بیان کړ د ده نوم ورقه بن ابن نوفلو دا چې کوم د خدیجې بیبي دا تره زوی و د هغه ورقه ابن نوفل نومو او دی چې کوم دی نو عیسائی شوی و بیا او دغه وخت کې چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت اعلان نو کړی نو تر دغه وخته پورې د عیسی علیه السلام دین چلیدو او دا حق سچ دینو نو د ورته ووایي چې دا تا چې کوم حالت ولیدو نو دا فرشته ده دا ناموس نومې فرشته ده چې دا به موسی علیه السلام ته به راتله او وحي به یې راوړه د الله پیغام به یې راوړو لہذا ته مه یېرېږه او د چونکې په تورات کې او په انجیل کې دا خبره لوستې وه چې یعنی مطلب د آخري زمانې پیغمبر به پیدا کیږي او هغه په مکه معظمه کې پیدا کیږي بیا به هغه خلک دونه به مخالف کیږي چې هغه به بیا د مکې معظمې نه وباسي او هغه به بیا د دې ځای نه هجرت کوي نو ورقه بن نوفل ورته ووایي چې کاش چې زه هغه وخت موجود وی چې کوم وخت کې به تا دا خلک بیا د دې خپل کلي نه وباسي او زه بیا ستا مدد وکړم او ماله خدای پاک قوت طاقت راکړي وي او زه ستا مدد وکړم لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې ولې زه به خلکو ته ښه خبره هم کوم او بیا به ما خلک د کلي نه او د وطن نه وباسي ویې چې او هر پیغمبر سره همداسې کار شوی دی لہذا هغه چې کوم دی نو بس دغه شانتې بیا د وحي سلسله تقریبا څه 2.5-3 کالو پورې بنده وه او د دې نه پس بیا چې نور کوم آیاتونه نازل شوي دي د هغې ذکر به انشاءالله په بل قسط کې مونږ کوو دا تاریخ اسلام د قرآن شریف په رڼا کې نن مونږ ړومبی قسط په دې کې ذکر کو او الله سبحانه وتعالی دې ماته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او که د دې کې زمانه څه کمې زیاتې شوي وي نو الله پاک دې ماته معاف کړي او تاسو ته دې الله پاک هم د صحیح عمل او د صحیح اورېدو توفیق درکړي او الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو نگهبان شي او زموږ بخشش دی الله سبحانه وتعالی په خپل فضل سره وکړي او د دواړو جانو خوشحالي مو دی الله پاک نصیب کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين